أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة سورة نساء آیات نمبر 28 د دې ترجمه او تفسیر پرون تیر شوی ابن کثیر رحمت الله علیه پر دغه آیات باندې یو وجده واقعه را نقل کړي د ابن جرير رحمه الله په حواله باندې د ابن ابي حاتم څخه وایي چې بنو اسرائیل کې د یو شذې د اولاد د پیدا کېدو وخت نو د هغه چې کله اولاد پیدا سو نو یو خادم یې په کور کې درلودلی هغه خادم ته وویل چې ته اور راوړه خادم چې کله د دروازې را اوتی د دروازې په مخ کې یو کس ورته ودرېدی او ورته ویل چې دغه ښځې چې شي وزیر راو نو د ملازم خادم ورته ویل چې یو انجلۍ وزیږو ول د آیات ساته چې د انجلۍ به د سلو نارینه سره زنا وکړي او مرګ به په غڼې باندې وي نو هغه کس بلاړ دا ملازم خادم چې دا خبره واورېدل چاړه راواخستله دغه کوچنی چې پیدا شوی و د انجلۍ دا په دانس کې پوه هغه چې اواله بس خود وزغستله لاړ چې لاړ یې مور را ولاړ سوله انجلۍ مړه نسوله نسی ور وګنډي او جوړ شو دا ملازم وایتللی و د سمندر کناره کې کار کاوه در ډیره وخت پورې ډیره پیسې وګټلې کاروبار یې جوړ شو نو د واده شوق بیرته ښار ته راغی دی کې تقریبا 10 کاله یا 20 کاله دومره مدته رسېده نو چاته ویل چې د نکاح لپاره څوک راګوره نو یو شذ ورته ویل چې دی علاقه کې یو ډیره حسینه ښځه ده نو د هغه سره نکاح درته سیدی اتفاقا نکاح د همدغه ښځې سره وسوه چې د پچاړه باندې وهل کله چې سره یو ځای سول نو هغه د څه پښتنه وکړه چې ته څوک یې درته زدي شارم او د کاروبار د لپاره مې دا څو کال پر یو ساحل باندې تیر کړی او داسې واقعا پیښه شوه و د هغه واقعې څخه زه تشتیدلی و نو هغه ورته ویل چې دا خو زومه هغه نسی ورته ښکارا کوي هغه ټاپي واغه معلومې دي نو درته ویل کچېره ته هغه نو بیا خو دوی خبرې ضروری سی وي یو دا چې تاسو د دومره کسانو سره زنا کړی او بل دا چې تا مرګ به د غړي څخه وي د عنکبوت نو هغه ورته ویل چې او دا کار ما کړی لیکن تعداد می یاد نه دی چې د څو کسانو سره می کړی نو درته ویل تعداد یې سل او ستا مرګ به د غړي شي چونګې دا سړی مالدار سړی او دا ښځه حسینه ښځه په نکاح وکړل سره اوسېدل نو یې د دې ښځې د پاره یو محل جوړ کړي د شی چې د دې شی په محل کې به دا اوس تر څو چې دا د غنی ټاله دا نه یو ورځ دواړه ناشتي غړې لوړه پر یو بل دیواله باندې روانه نو دې شې ورته ویل چې دغه څه بزما مرګي نو دور تویل چې هو نو دا ور ولاړ سول چې د دې څخه زما مرګ څنګه کېدلای شي هغه را شو کړل او په ښه مزکه باندې ومژل چې د دې څخه خود دې غړې زهر د دې پر نوکانو باندې ومشت د همدې څخه بس په همدغه غړي باندې مرکز دا مړ سره ابن کثیر رحمت الله علیه خډیر لوی محدث دی هغه دا واقعا را نقل کړی دا او بیا پر دې عجیب شته تشریح کړي چې الله سبحانه و تعالی د انسان مرګ په کوم شي لیکلی هغه یو طرف ته نشي دا کله هغه د لپاره شاندار محلات جوړ شي او یا د شی محلات جوړ شي او یا په ډبرو کوسپونو کې ځان محفوظ کړي خو بیا هم ځان محفوظه ولای نشي د دې برعکس کا سړی وګوري حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه څومره لوی مجاهد او څومره قرباني ورکړي خالد رضی الله عنه د یرموک کده موته په غزا کې غالبا د موته غزا په یواز سر باندې د سهار تر ماښام پورې نتوري په خپل لاس ماتي کړي تور په لاس باندې د خلکو پر ککرې ور ماتول دا ډېر ګران کار کسړی دې ته داسې لږ نه کې عمیق نظر واچي ډېر ګران کار
چې توره دې ته داسې وایې او دا دې بیا ماتېږي. او زموږ د اوسنۍ زمانې څخه 20 کاله اخواته چې کومه وسپنه څونه ډبله وه، د هغه څخه 1400 کاله مخکې تاسې وګورئ څومره ډبلې وسپنې وې، او دا د خالد رضی الله عنه په مټ د کافرانو پر سرو ماتېدل. نه توري دی وای ما ماتې نه توري. او هر د جنگ میدان ته چې په کوم ځای کې به د مرګ په سولې کې 100% یقین وو، ما به هلته سر داخله و، لیکن تر پایه پورې ما ته مرګ په جنگ کې رانه. بیا یو حدیث کې راځي چې دی پر بستر وفات کېدی او دا یې ویل چې زما یو پیغام دی د نبی علیه السلام امت ته، خلکو ته د داوایم چې جهاد مو پرېږدي او په جهاد کې مرګ نه راځي. که په جهاد کې مرګ راتللی ما ته به ضرور راغلی، لیکن دا دی اوس زه لکه وش پر بستر باندې وفات کېږم. دا یې د ځان لپاره څومره لوی عیب بلي. کنه د خالد رضی الله عنه خو مرګ هم د شهادت مرګ، ولې حدیث کې راځي چې کوم څوک په دې نیت باندې وي چې زه جهاد ته ولاړ سم یا الله تعالی ماته شهادت نصیب کړي، که پر بستر باندې وفات شي الله تعالی د شهدا او مرتبه ته رسي. دا صحیح حدیث دی، دا مرتبه ته حاصله و، خو د ځان لپاره دا عیب و. او بیا یې ویل چې بزدل خلک دی په دې باندې پوښي چې د مرګ څخه دوی بیریږي او د مرګ د بیرې څخه په یو غار او په بل غار نه نوځي او پټیږي. وای دا دی پوښي چې مرګ نه دی پټیږي، مرګ څه ګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الاجل لا يطلب الانسان، دا اجل او دا مرګ دا په انسان پسې دی، دا دغه سیدا انسان تلاشي چې یو طرف ته یې امر کړی. یو حدیث کې بیا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الرزق لا يطلب الرجل کما يطلب الاجل، دا رزق هم دغه په انسان پسې وي لکه څنګه چې دا په انسان د خپل اجل پسې. نو یو غړی هم سړی نه مخکې کیږي نه شي کیږي، باید انسان د آخرت د پاره چې د خدای عزوجل د طرفه کوم حکم ور باندې شودل سوی هغه عملی کی. په دنیا کې بس ضرور سړی هغه دنیوي اسباب اختیاروي د ځان د حفاظت لپاره، دا شرعي امر دی، لیکن پر اسباب به یقین نه کوي، اسباب مؤثر به ذات نه وو. نو الله تعالی فرمایي اينما تکون، چیرې چې تاسو یاست، یدرککم الموت، مرګ به تاسو راټینګ کړي، ولو کنتم فی بروج مشیده، که هم تاسو یاست په مضبوطو کلاګانو کې. مشیده ودا تشیید څخه اخسته سوی دی، تشیید وای ټینګ او مضبوط ځای، لکه دا اوس چې د لوی ډبرې څو درزنه څنګ پر څنګ پرې ایشي او ځان بساتي، او یا دا د شدید څخه اخسته سوی دی په معنا باندې د مرتفع دی، یعنی ولو که په ډیر لوړو محلاتو کې اوسېږي که مرګ درته راتلی جنې تلای نشي. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. اویا نمبر آیات دی. ما اصابك من حسنة، هغه څه چې ورسېږي تعالی را من حسنة کوم نیکی، فمن الله، دا د الله تعالی د طرفه ده. وما اصابك من سيئة، او هغه چې ورسېږي تعالی را من سيئة کوم بدی، فمن نفسك، دا ستا د خپل ځان څخه ده. وارسلناک، او مشتل جلی للناس، د پاره د خلقو، رسولا پیغمبر، وکفا بالله شهیدا، او کافی دی الله عزوجل شهیدن گواه او شاهد. دا آیات د مخکنی آیات لپاره تفصیل دی. په مخکې آیات کې الله تعالی فرمایل چې د منافقان طبيعت داو چې مصیبت به د مسلمانانو د وجه ته بلی، او که بشیر یو شوالی رالی حسن برالی هغه به یو اتفاقی پیښه بلل. نو مخکې آیات کې تیر سوال چې وان تصبهم حسنه یقول هذه من عند الله وان تصبهم سیئه یقول هذه من عندك. قل ورتوای پیغمبر علیہ السلام کل من عند الله، ټول د الله تعالی د طرفه دي. الته اجمال دی، اوس په دې آیات کې تفصیل کی، یعنی د مخکنی اجمال تفصیل دی. ما اصابک من حسنه، ندی رسیدلی تعالی را من حسنه کوم نیکی او نعمت،
کوم نیکی او نعمت چې تا ته رسیږي فمن الله دا الله تعالی د طرف یعنی په دنیا کې چې څومره نعمتونه او د عافیت معاملہ الله سبحانه و تعالی د خپل بندگانو سره کوي که مؤمنان دي که کافران دي دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم دی په دې کې د انسان هیڅ دخل نشته ولې د مؤمن نیک اعمال کچیر سړی دې ته متوجي شي چې د الله تعالی نعمت ما ته زما د نیکو اعمالو په وجه راکړل کیږي نو خو نیک اعمال هم د الله تعالی یو نعمت دی چې تاته بلا نعمت درکړي ولی نیک اعمال کده نور نعمتونو د لپاره وسیله سي نو خپل کو دغه ښه اعمال دام یو نعمت دی چې الله تعالی تاته درکړي دي او د دې نه مخکې تا صالحه اعمال نه وکړي کدی کړي و هغه یو نعمت دغه نه مخکې تا صالحه اعمال نه وکړي نو ښکارا خبره ده چې په دنیا کې څومره انسانانو ته څومره مخلوقات ته الله سبحانه و تعالی نعمت ورکوي دا د الله تعالی د طرفه څخه بلا واسطه ورکول کیږي وما هغه اصابک چې ورسېدل تعالی من سیئه کوم بدی ومن نفسک نو دا استاد نفس د طرفه ده یعنی ولو ک بدی هم د الله تعالی د طرفه څخه په حقیقت کې ده او ظاهری سبب استاسو بد اعمال مطلب دا چې د الله تعالی د طرفه نقمت او د الله تعالی د طرفه عذاب دا بالواسطه راځي یعنی واسطه یې د انسان بد اعمال وي چې د انسان بد اعمال واسطه شي دا هغه په وجه باندې راځي چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې ما من مصیبت تصيب المسلم نسته یو مصیبت چې مسلمان ته رسیږي الا كفر الله بها عنه حتى الشوكه يشاكها وای کوم مصیبت چې مسلمان ته رسیږي د دې مصیبت په وجه الله تعالی د هغه مسلمان ګناهونه رجي حتی شوکت تر داسې اندازې چې مسلمان ته یو زوز هم ورجکسي نو الله سبحانه و تعالی په هغه باندې د ګناهونه رجي ابو موسی اشعری رضی الله عنه وايي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و فرمایي لا تصيب عبدا نكبه یو بندل را یو تکلیف نه رسیږي فما فوقها یا تراغه تکلیف غټ و ما دونها یا تراغه کم الا بذنب مگر د ګناه یعنی کلوی مصیبت وی او که کوچنی مصیبت وی دا الله تعالی انسان ته د ګناهونو او د شامت اعمال په وجه ورسي وما يعفو اکثر او څومره چې الله تعالی د خپل بنده ته معافي کوي هغه پر دې ډیر یعنی کله ګناهو په وجه ارګړې الله تعالی دی رانی ولای دای په ټول ژوند کې یو ثانیم د الله تعالی د عذابونو څخه خلاص دی نس الله تعالی پر ډیرو معافي ورته کوي کله پر یو شی باندې معمولی مصیبت پر پیښ کی خدغه معمولی مصیبت چې ور پیښ کی نو دا د مؤمن د پاره خیر دی ځکه کافر ته چې وای په دنیا کې کوم عذاب الله تعالی ورکی وای دا د آخرت د عذاب نمونه ازمن استاد په اصطلاح او سمپلی لیکن مؤمن ته چې الله تعالی په دنیا کې کوم عذاب ورکی یا په کوم مصیبت گرفتار کی وای دا دغه مؤمن د ګناهونو د پاره کفاره وي چې الله تعالی په دې د ګناهونو رجي او یا درجات قرباني بلند کی نو مصیبت او پریشانی عموما د اعمالو د شامت په وجه راځي د اعمالو د بدی په وجه راځي په دې ارتباط باندې حضرت مولانا اشرف علي تهانوی رحمه الله یو ډیر بهترین کتاب لیکلی دی دا پښتو تم ترجمه شوی دی نو ډیر ښه کتاب دی جزاء الاعمال د یو کتاب دی په دې کې د صالحه اعمال په مقابله کې کوم نعمتونه الله تعالی د خپل بندگانو تورکی او د بدو اعمال په وجه سزا ورکی ډیر تفصیلی پر دې باندې غلېدلې دي او ډیر ښه شی ور باندې لیکلي نو دا بیا پیدا کړي سره ګوري ډیر انسان متوجه کوي الله فرمایي وما اصابك من سيئه او وجتا تورسدل من سيئه كما بدي فمن نفسك اغستا د ځان د طرفه ده وارسلناك للناس رسولا وارسلناك او مشتل جلی للناس د پاره د خلقو رسولا پیغمبر یعنی مشتل خلقو د پاره پیغمبر لېږلی د تمام انسانانو د پاره مو پیغمبر لېږلی
نو که یو څوک ستاسو نبوت نه انکار کوي لکه دا منافقین، نو دا ستاسو پر رسالت باندې کوم درز نشي راوستلای او نه ستاسو رسالت نه پی کېدلای شي. انکار د یو شي څخه نه پی داغه شي نه راولي چې یو څوک د یو شي څخه منکر سي هغه شی بنونی. ډیر خلک د الله تعالی د وحدانیت څخه منکر دي، لیکن د الله تعالی وحدانیت څخه انکار د یو عمل څخه نه پی د هغه عمل او عدم د هغه عمل نه راولي. وارسلناک للناس رسولا، او موږ لېږلیته للناس تمام انسانانو لره رسولا پیغمبر. للناس کلمه یې ذکر کړه، مراد دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت او پیغمبري عامه ده. عرب او عجم، جنات او انسانان دې ټول ته الله عزوجل دې پیغمبر کړی دی صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم. وکفا بالله شهیدا، وکفا بالله او کافی دی الله عزوجل شهیدن گوا. یعنی که خلق ستاسو رسالت انکار کوي نو دا چندانې د غم او پریشانی خبره نه ده، ولی چې الله عزوجل ستاسو نبوت د پاره په شاهدی کې کافی دی چې الله عزوجل ستاسو نبوت او د رسالت شاهدی ورکړي. همې قولا ورکړی دا او همې عملا. قولا نه دا دی فرمایلی دي چې ارسلناک للناس رسولا، او عملا یستا پر لاس باندې داسې قوي قوي معجزات ښکارا کړی دي چې هغه ټول ستاسو نبوت د اثبات د لپاره مضبوط دلایل دي. وکفا بالله شهیدا، نو ځکه ستاسو پر رسالت باندې د گواهی د لپاره الله تعالی کافی دی، هم قولی شاهدی او هم فعلی شاهدی. من یطیع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. من يطيع الرسول څوک چې اطاعت وکړي رسول فقد اطاع الله، نو یقینا هغه د الله تعالی اطاعت وکړي. ومن تولى او چا چې مخ واړاوه فما ارسلناك عليهم حفيظا، نو موږ نه لېږلي ته عليهم فاغوی باندې حفيظا نگران. من یطیع الرسول، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د عمومیت خبره. کچا د الله د رسول اطاعت وکي فقد اطاع الله، نو دی یقینا د الله تعالی اطاعت وکي. معلومه سول چې چا د پیغمبر نافرمانی وکړل هغه یقینا د الله نافرمانی وکړ. ځکه اطاعت د پیغمبر اطاعت د الله دی، نو نافرمانی د پیغمبر نافرمانی د الله عزوجل. ولی عقلا د الله تعالی اطاعت فرض واجب. الله تعالی منعم دی، زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، موږ پیدا کړی، پر موږ انعام کړی، او څوک چې پر چا انعام وکي شکر یې پر منعم باندې لازمی دی، نو باید هغه شکر ادا کړي. عقلا دا لازمی ده. نو چې د الله تعالی اطاعت عقلا واجب او فرض دی، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت هم عقلا واجب او فرض دی. د شرعي اصول څخه چې نظر واړې لا پر انسان باندې فرض دی. ومن تولى او چا کوم خواړوي د اطاعت څخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت یې ونه کړی، وما ارسلناک علیهم حفیظا، نو ای پیغمبر علیه السلام ته غم کوه په دې باندې م پریشان کېږه. فما ارسلناک ځکه چې موږ ته نه یې لېږلی علیهم پاغوی باندې حفیظا نگران، چې موږ به ستا څخه باس خاص کوو، ستا څخه موږ بحث خاص نه کوو، چې ستا څخه موږ په دې کې بیا تفصیلی پوښتنې کوو چې دی ولی اطاعت نه دی کړ. ستا وظیفه خو د رسالت کار دی، رسول دی، تا کار کړی دی، دا چې څوک یې مني کې نه مني دا د الله تعالی کار دی. ومن تولى او چا چې مخ واړاوه یعنی د اطاعت څخه فما ارسلناک علیهم حفیظا، نو موږ ته نه یې لېږلی علیهم فاغوی باندې حفیظا نگران، چې موږ دې ستا څخه د هغوی په ارتباط بحث خاص وکړو. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة او ضيواي طاعة منل دي فإذا برزوا من عندك چکل ستا څخه ووزي بيتا نو د شپې مشوره کوي طائفة منهم يودل داوين غير الذي فخلاف دهغه تقول چې ته وایې
والله الله عز وجل يكتب لكما هغه يبيتون چې دوی د شپې مشوره کوي فاعرض عنهم نتم مخواړه وداوین وتوکل علی الله او توکل وک علی الله پر الله عز وجل باندې وکفا بالله وکیلا وکفا کافی بالله الله عز وجل وکیلا کارساز. دا د منافقانو یو بل طبيعت او عادت بیانې د مخکنی آیاتو سره مناسبت بالکل ښکارا دي چې منافقانو بظاهرا د پیغمبر علی صلوات و سلام ته ویل چې امرنا طاعت یعنی زموږ کار خو اطاعت دی یا شاننا طاعت زموږ کار اطاعت دی مبتدا محذوفه د خبر مذکور دی یعنی زموږ کار دادی چې ته څه وایې موږ بستا اطاعت کوو. لیکن کله چې بیا جلاس ول د پیغمبر علی السلام د مجلس براءتل نو بیا به د پیغمبر علی السلام په خلاف مشورې کول. نو الله عز وجل فرمایي چې د دوی دغه مشورې الله تعالی ته معلوم دي چې دوی د پیغمبر په خلاف څه وایي. لیکن کله چې د پیغمبر په خپل کار کې اخلاص او کار د الله تعالی د پاره نو د دوی مشورو تاوان متپیش نه کوي. ويقولون او دوی وایي یعنی دا منافقان وایي طاعت منل دی یعنی استاد احکام د اوریدو سره سم بس منل ضروری دی. فاذا برزوا لیکن د دوی دا طبيعت دی کله چې دوی راووزي بروز ښکارا کېدو ته وایي لکه خلک چې وایي پلانې مبارز دي. مبارزون دغه ته وایي چې د جنگ په میدان کې د خپل صف څخه د دشمن صف ته ورته راووزي دې ته مبارز وایي. فاذا برزوا من عندك کله چې هغه راووزي راشکار سي من عندك استاد طرف نو راووزي بیت طائفه نو د شپې مشوره کوي طائفه یو ډله منهم د دوی څخه یعنی سرداران یې مشوره کوي غیر الذي په خلاف د هغه تقولو چې ته وایې تا چې کوم خبرې کړي داغه په خلاف مشورې کوي. چونکه د سردارانو مشوره د کشران منی نو د بعضو کسانو مشوره د ټولو مشوره بلل کیږي. غیر الذي خلاف د هغه تقولو چې ته وایې. والله الله عز وجل پیغمبر علی السلام ته فرمایي چې ته په دې ډېر غم مکو چې دوی بستا په خلاف مشورې کوي او تا ته به ضرر ورسي. دا نسره سوال ځکه الله عز وجل یكتب لکی ما هغه یبیتون چې دوی د شپې مشوره پکښ کوي او پر دې الله تعالی پر خپل وخت باندې مناسب سزا ورکړي. نو بس تا کار دادی چې چندان توجه مورته کوه. فاعرض عنهم نو توجه واړه مخواړه عنهم د دوی څخه وتوکل علی الله او توکل وکفر الله عز وجل باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله عز وجل وکیلا کارساز چې کوم وخت مناسب او بلی پر هغه وخت بدی ته شدید سزا ورکي. نو ته په دې کې ډیر غم مکو او تر پای هم د کافرانو او منافقانو هیڅ تدبیر پیغمبر علی صلوات و سلام ته یا صحابه کرام ته تاوان نه دی رسول. په دې کې د اسلامي امت ټول مشرانو ته کده کور مشروي کده ادارې مشروي کله مشرتوب لري او کډیر مشرتوب لري یو بهترین نصيحت سوي چې تاسو په خلاف به ضرور داسې خلک وي چې هغه به پتا تاسو خبري وکړي تاسو د ځان او مال د تاوان د پاره بخشي او د دوست په جامه کې به دشمن در سره وي خو تاسو د هغه په باره کې کوم معلومات هم ولري دومره شدیده معامله مو سره بلکې تاسو په خپل نیت کې د خدای عزوجل د خدمت د پاره مخلصان اوسئ د هغه zarar تاسو ته تاوان نشي او بل دا چې د هر شي مقابله مکوئ. طبيعت او مزاج د تحمل د صبر جوړ کړي ولې د ټولو انسانانو مزاجونه دا د یو سړي د مزاج مطابق نشره. دا عموما چې موږ او تاسو په دې خپل کورو کې د ډیرو شانو سره مخامخ یو د مشکلاتو سره او یا په یو اداره کې یو څوک دی چا سره په مشکلاتو کې واقع د دې بنیادی وجه دای چې په دغه کس کې صبر او تحمل نه او دای دا فکر کوي چې ټول خلک باید زما د مزاج مطابق زما سره ولاړ دا کېدلای نشي. د هر چا فکر جلا دی د هر چا نظر جلا دی د هر چا ترتیب جلا دی. چې څوک چې د چا سرپرستی کوي هغه کې باید د تحمل ماده موجود وي. پر ډیرو شانو باندې باید سترګې پټې کی پر هر شی به گرفت نه کوي په ځینو شانو کې به څه اوري څه به وای نه نو بیا د یو قوم سرپرستی کوي او کدی د ګردو خلکو مزاج او طبيعت د خپل مزاج جوړول غواړي خلک به ګرځ ما د مزاج مطابق چلیږي
نو بیا زوی د پلار سره گزاره نشي کولای، کوروالای د خاوند سره نشي کولای، ورور د ورور سره نشي کولای، ولی ټول د چا د مزاج مطابق نه جوړي. کمال دا دی چې سړی خپل مزاج د نور د مزاجو سره برابر کړي، تر څو چې د چا مزاج ور باندې ونه غمي. زموږ په کورونو کې یو لوی مشکل دادی، خصوصا مشران اوی په څو تاوانو کې واقع. یو خو د ازمر د پښتنو په ټولنه کې خصوصا د ازمر په علاقه کې دا مزاج دی د مشران چې ټول کارونه په کشرانو باندې کوي. ټول کارونه په کشرانو باندې کول نه دي مناسب، ولی که ټول کارونه په کشرانو باندې کوي د کشر په مزاج او فکر کې دا پیدا کیږي چې دا سړی خو مالک چې ګرد مرد غلام په هیڅ استعمالي. کله خپل یو کار کول په کار دی، خپل چې سړی کار کوي په دې کې دوی غټي دي. یو دا دی چې د کشر په ذهن کې ورګرځي چې دا کار دغه سي اهمیت لري چې دای کوي، نو زم باید وکړي. د کار اهمیت د کشر په ذهن کې راځي، او بل په سړی کې د تکبر ماده ختمي شي. دا باید سړی ونی کې چې د ټول کارو د لپاره بس کشر انتخاب الف لانه کار وک الف لانه کار وک. یو د دې شي ځان ساتل پکار، او بل دا دی چې په کور کې کومه غلطي پیښ شي کاغه په شرعي اصول کې وي د دین په ارتباط په خو انتهایی شدت قرباني وک هیڅ خبره نه ده. لیکن که په دنیوي چارو کې وي پر هغه باندې ډیر شدت کول نه دی پکار. کله تسامح کول، سترګې پټول څه نه ویل، کله فقط په اشاره کې څوک پوکول، کله صراحتن ویل، خو همیشه دا غړېدل دا مناسب نه وي. دا په کور کې اختلاف او مشکلات جوړي. خلکو چې بهترینه ژوندۍ کړي هغه خلکو کړي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق او د هغه ژوندۍ په خپل ژوند کې عملي کړي. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. صدق الله.